کم خلک چې د اسرائیلو د مصنوعاتو نه بایکاټ نه کوي هغوی دې زما دا خبره په کلاو غوږونو واوري، که منئ او که نه منئ، که ښه در باندې لګي او که بده در باندې لګي، خو زما د الله په ذات قسمي چې تاسو هم د اسرائیلو سره په دې ظلم کې شریک یې، او د قیامت په ورځ به د فلسطین د دې مظلومو بچو او د دې تورسرو تپوس الله ستاسو نه هم کوي. ولې تاسو د خپلو بچو سره د اخترونو او د ودونو خوشحالۍ مناوخئ او د اسرائیلو په مصنوعاتو د مزې او چرچې کوئ، او په فلسطین کې دی په مظلومو بچو په مظلومو مسلمانانو باندې بمونه وریږي. ولې زما او ستاسو ذمواري نه جوړیږي؟ د حکومت په تمه چې حکومت به دا څیزونه بندوي، نو بیا به زه بایکاټ کوم. د دې خوارو او ذلیلو او خیرات خورو حکومتونو په تمه یې کم چې د دې کم حکومتونه چې د دې کپنو په ټیکسونو باندې خپل خزانې چلی، د دې کپنو په ټیکسونو باندې پایي، کم حکومتونه چې نن ټول امریکې ته سر به سجود پراته دي، ستا د 57 اسلامي ملکونو سربراهان چې دي، د دوی بنگلې، د دوی کورونه، د دوی بینک بیلنس، د دوی د بچو تعلیمونه، د دوی د تیښتې او د پناه ځای هغه امریکا ده، هغه یورپ دی. تاسو څه وایئ چې دا خلک به دا کپنۍ بندې کړي؟ دوی به د امریکې سره خپل تعلقات خراب کړي؟ آیا دوی به د فلسطین دپاره یو زورداره چغه جوړه شي؟ هیڅ کله نشي جوړېدی. زما عوام ورونو ګورئ، زما او ستا دپاره نن دا جهاد دی چې ما ته د فلسطین د اسرائیلو د تمامو مصنوعاتو نه بایکاټ وکړو. زه خو نن په دې خبره ستړی شوم، ما سره چا پیپسي بوتل پرې نه ښودنو، ما سره به جهاد له څوک څه لاړ شي؟ ما نوجوان په دې قایله نه کو، قسم دی د اولې ورځې نه زه په جنازه کې لګیما، زه په اختر کې لګیما، زه د جمعې په موقع لګیما، زه په هره موقع باندې لګیما. ما په دکانونو باندې گشتونه وکړه، ما په جمعتونو کې اعلانونه وکړه، موږ دکاندارانو له اشتهارات ویوړه، موږ خلکو ته جولۍ ونیولې، ما سره چا سټینګ بوتل پرې نه خوستو، ما سره چا پیپسي پرې نه خوستو، ما سره چا سلایس او نسلې او کورکورې او لیس پرې نه خوستو. نو ما سره به جهاد له لاړ شي چې ته پیپسي بوتل نه قرباني نشي ورکولی، چې ستا معیشت په خرابېږي، ستا دکان په خرابېږي، ستا سور په خرابېږي چې ته د روټۍ سره سکې، نو چې ته پیپسي بوتل نشي پرېښودی، نو ته به د فلسطین د مظلومو بچو دپاره سر څه قربان کړي. دا د ځان سره یاد ساتئ، د دې غلام حکومتونو به نه په تمه کېږئ. په خپل هم زما او ستاسو فریضه جوړېږي چې ما او تا د دې د مصنوعاتو نه څه وکړو؟ بایکاټ وکړو. ورنه دغه مظلوم چې کمې خیرې کوي چې الله اسرائیل او د هغوی مددګار دا تباه کړي، نو په مددګارو کې ای مسلمانه تم راځي چې ته په دې مصنوعاتو کمې پیسې ورکې، ستا دا پیسې هم ځي. نن د هغه ټول معیشت په دې باندې ولاړ دی چې هغه په جنګ کې مصروف دی، د هغه ټول فوکس او ټوله توجه په جنګ باندې ده، خو د هغه کپنۍ په ټوله دنیا کې نن روانې دي او د هغه زبردست معیشت روان دی، او که 100 کاله نور هم جګړه کوي نو د هغه په معیشت څه اثر نه غورځېږي. زه خو موږ خو دا روډونو ته ګورو، دا لارې ستړې کړلې د اسرائیلو مصنوعاتو، په سوونو کنټینرې د ورځې روانې د پیپسي، د کوک او د سټینګ بوتلې. دا زما نوجوان له روانې دي چې دی ورسره ټیک ټاک ویډیوګانې جوړوي او د سټینګ بوتلې ښه په شوشه باندې څکي، او دا زما عوام ورونو له روانې دي. د خدای خاطر وکئ، هغوی روجه په کم حال تېره کړه، په سوونو یې پکې شهیدان کړه، چې ویل پیشمنۍ وکړو نو د روجه ماتې هم پته نه لګي چې روجه ماتې ته رسو که نه، روجه ماتې وکړو د پیشمني هم پته نه لګي. او ویل تاسو به د اختر په موقع خپلو بچو له لاسونو له بنګړي اخلئ، او ویل موږ یې د ملبو د لاندې په لاسونو پسې ګرځو چې لاس یې چېرته دی، خپې چېرته پرته ده. تاسو به بچو له نوې کپړې اخلئ او موږ ورته کفن نشو رسولی، تاسو به د اختر منځونه کوئ او موږ به جنازې کوو، تاسو به د مبارکو غاړې یو بل له ورکوئ او موږ به یو بل له غاړې ورکو او جاړو به. ای مسلمانانو عوام ورونو، ای زما عوام ورونو، درخواست درته کوم، سوال درته کوم، منت درته کوم، قسم دی دا ګناه ده، قسم دی دا ظلم دی، قسم دی د اسرائیلو سره په دې مدد کې ته سهولتکار یې، د اسرائیلو سره ته سپورټر یې، ته د هغې ته چې کومې خیرې کې ځان سره لږ وشرمېږه، ته چې کومه ویډیو د فلسطین د مظلومو مسلمانانو شیر کې، اول دې په خپل دکان نظر وکړه، اول دې په خپل مکان نظر وکړه، اول دې په خپله زندګۍ نظر وکړه چې د اسرائیلي پراډکټ نه تا څومره بایکاټ کړی دی. نو مهرباني وکئ، د الله خاطر وکئ، د خپل نبي سره د وفا چې کوم دی سر ته ورسوئ، او دغه مظلوم د مسلمانانو چغه واورئ. قسم دی هغه نن چغې وایي چې د الله پیغمبر ته چغې وایي چې د دې خلکو سپارښت ونه کړي، دوی نن ټول خاموشه پراته دي. نو د سربراهانو نه تمه مه ساتئ او مهرباني وکړئ د دې مصنوعاتو نه په خپل هم بایکاټ وکړئ، او د ټولې دنیا مسلمانانو ته دا پیغام ورسوئ چې هغوی هم ترېنه بایکاټ وکړي، نو دا به ډېره غټه خبرې او دغه زمونږ وس دی. وصلی الله علی النبي الامین.